मैदान ته راغللو د علي الزهرا زوی سید علي خامنه‌ای میدان ته راغللو مکه خو ډېره وړیا خبره وه ابتدایي ځای کې شام کې هغوی داسې نجس شکست یې ورکړلو چې هغوی نجس وجود به اخري وخته پورې اخري نسله پورې دغه شکست یاد ساتي هغوی ذهن و ګمان کې به هم بیا دغو پاکو مقدسو سرزمین ته سوچ و فکر کې به هم خبره رانشي. د زمانې حقیقي وارث د ما تاسو د زړو دلبر منجی عالم بشریت آقا امام زمان ظهور کی تعجیل لپاره بلندتر صلوات ختم کوئ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المتطهرين الغر الميامين لا سيما إمامنا وقائدنا وصاحبنا بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام تفقه في الدين فإن الفقهاء ورثة الأنبياء. درود و محمد و آل محمد باندے. عزیزان گرامی قدر ابتدا کی خپل ډیر عزیز و محترم ما مشران ما دپاره ډیر عزیز و محترم دي ټولو عزیزانو وروڼو نه علماو نه خپلې ګناهګارې ژبې ته حرکات ورکولو اجازات غواړم. ډیر خوشحال یم و زړه کې د دا یم چې نن به یقینا د ما تاسو جنان مولا څومره خوشحال وي. د ما تاسو مولا به نن څومره عظیم مسرت حالات کې وي چې د هغه شیاره جمع شوي دي د امام حقیقي جانشینو خراج عقیدت ګلونه وړاندې کولو دپاره یوه ځای کې ټوله شیاره جمع شوي دي. یقینا مولا رضایت دپاره تاسو همدغه جمع کفي دی. مولا یقینا داسې جامو نه داسې جلساتو نه داسې ګروپونو نه ډېر راضي دی ډېر خوشحال دی. ما ته کومه ذمهداري راکړې شوې دی قرآن و روایاتو ورو سره د اجتهاد و د تقلید اثبات دی. یقینا اجتهاد و تقلید د موشیا و فخر و مباحات دپاره کافی و عظیمه مرتبه و اصول و قاعده دی. شیعو سره صرف اجتهاد کور سراوی نور هر څه نه مو چشم پشي وکړو صرف انده اجتهاد مو فخر دپاره کافي دی. دغه اجتهاد قرآن نه راخسته شوی دی د علماو خېټو نه نه دی رابستلی. مولا امام جعفر صادق علیه افضل الصلاة والسلام ته یو کاس راغلو. مولانا پوښتنه کوي مولا که خدا نخواسته مو باندې داسې وخت راغلو چې مو منځ کې امام نه وي مو منځ کې زمانې وخت امام نه دی موجود بیا چې وکړو نه امامو ته دغه آیات تلاوت وکړلو څه هغه مسترنمه کلام هم وګرځولو فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة نه پکار دا دی څه هر یو ګروپ نه هر یو ټولي نه یو ګروپ یو ټولی داسې راوزدي څه هغوی دین لیارې کې راشي مدینې ته مدینې کې پیغمبر نه مسالې زده کړي دین زده کړي لیتفقهوا فی الدین هغوی دین کې تفقه وکړي. تفقه یعنی گہرائی سره ډیپلی یعنی آخري حد پورې دین سمجھ کې راولي دین زده کړي بیا چې وکړي بیا هغوی مرحله د هغه دی سلیونذروا قومهم هغوی خپل قوم ته انذار وکړي اذا رجعوا څه کله خپل قوم ته واپس شي پس اجتهادو ته مجتهدینو ذمه داری وکړي
انذار دپاره مرسلین رغلی دي دینه دغه پاته لګېږي څه مجتهدینو لیاره د پیغمبر لیارې ادامه دی انذار دپاره پیغمبران هم راغلل اندغه ډیپټي مجتهدانو ته هم ویر کړلی شوه دینه دا اندازه دغه معلومه شوله څه مجتهدانو کومه لیاره دی د پیغمبر لیارې تسلسل دی ځکه امام خمیني ویله څه ولایت فقیه تسلسل دی ولایت پیغمبر اکرم څه که چیرې انسان څه واپس دین حاصل کړلو واپس خپل قوم ته راغللو قوم ته پکار د انذار وکړي نه قوم باندې د داسې کس هغه دین حاصل کړی دی دین کې تفقه کړی دی داسې کس خبره منله واجبه دی دا د قرآن سیاق و سباق دغه آیات نه معلومیږي چې هغه باندې خبره واجبه دی څه پکار دی هغه خبره ومني حجت دی مجتهد خبره ورته که چیرې حجت خو نه وای که چیرې خبره منله واجبه نه وای نه بیا دغه آیات معنا غلطه کیږي آیات دی څه پکار دی یو کس لوړ شي قوم نه توجه هم دی که نه قوم نه یو کس لوړ شي دین حاصل کی بیا هغه قوم ته واپس شي هغه قوم وډر کی عاقبات نے وڈر کی بعد عاقبات نے وڈر کی قیامات نے وڈر کی نو بس کله واپس شو که چیرې د دغه مجتهد خبره د قوم باندې واجبه نه وي بیا ډور شولې معنا غلطه دی چونکه حجات دی خبره وته ځکه ډور انذار والا لفظ کې راغلی دی ځکه انذار والا خبره درست رسي نه دی آیات رو سره ثابتېږي څه هر یو مجتهد خبره ټولو باندې واجب دی او حجات دی ورته دویم آیات هغه دی فاسألوا اهل ذکرم ان کنتم لا تعلمون تاسو که چیرې نه پوهېږئ بیا اهل علم نه پوښتنه وکړئ توجه مو دی وړونو څه مطلب پروردگار عالم دی آیات کی و عقلی قاعده ښیي مو تا ته یو عقلی حکم ښیي لکه څرنګه مو نه مخکې د مو ډېر بزرګوار سید بزرګوار صفدار هغه مزاحیه انداز کړی تاسو ته بیان کړلو څه عقل مو ته دغه حکم راکوي چې کوم یو فیلډ ته ته څه پکار دی هغه فیلډ ایکسپرټ نه پوښتنه وکړي هغه فیلډ کې کوم ماهر دی مغه ماهر نه پوښتنه وکړي نو خدای د هم اندایي که دین په متعلق نه پوهېږئ بیا فاسألوا اهل ذکر بیا اهل علم نه پوښتنه وکړئ زه کله بیمار شوم ډاکټر ته ورځم ویلې ډاکټر ته ورځئ چونکې د فیلډ کې ماهر مغه دی ایکسپرټ مغه دی څه کله دین والا خبرې ته نه وي زده بیا پکار دی ایکسپرټ ته ورشي څه چا دین کې تخصص کړی دی چا دین کې 40-50 قال الباکر قال صادق ویلی وي عظمت صادقان محمد و بلند صلوات نو یقینا دی طرف ته زه نه څم چونکې هغه صاحب دې باندې ښکلې روغه روشنۍ واچوله څه کله یو انسان میډیکل ویللې نه بغیر ډاکټر نشي جوړېدای بیا دین ویللې نه بغیر دین شناس څنګه جوړېدای شي اندی خبرې ته د مو تاسو عظیم مولا دی حدیث کې اشاره کړې ده اما الحوادث الواقعه فرجعوا الى روات احادیثنا سکله مولا غیب کېدلو د مو تاسو عظیم مولا د زمانې وارث سکله غیب کېدلو غیب پردې ته تللو غیبت کبرا ابتدا کې مولا دغه نورانی حدیث فرمایش کړو سکله تاسو ته نوي واقعي پیش کیږي بیا دې ټایم کې تاسو هغه کسانو ته رجوع کوئ چې مو احادیث تاسو ته پیش کوي دا حدیث نه توجه وکوي مولا نو ویلا ستاسو یمو احادیث ته رجوع کوي تاسو مو احادیث ته رجوع ما کوئ ویلې ستاسو مو احادیث نه پیږئ احادیث باندې پوهه معمولی خبره نه ده تفقه احادیث مختلف اقسام دي احادیث مختلف علم ده هغه په متعلق نه پیږئ نه هو کسانو ته رجوع کوئ هغه حدیث نه پوهی دي مغوی حدیث نه پیوي هغه حدیث نه مسئله ربسای شي تاکي دومره طاقت نشته ست حدیث نه مسئله رو بسي کچري دا تقادر کی پیدا شو اندی ته مجتهد نه آئی هر چوک حدیث نشي پوهیدلی هر چوک قرآن نشي پوهیدلی ځکه مولا ویله ستاسو رجوع کوئ له روات حدیث نه
هغو کسانو ته هغه حدیثونه روایت کوي تاسو ته دی نه ولسته مو حدیثو ته رجوع وکړو. مولا امام جعفر صادق علیه افضل الصلاة والسلام ته یو کس راغلو. مولا نه پوښتنه کوي مولا کچېرې دوه کسان دي خپلو منځو کې لانجه شوله، یوې مسئلې باندې اختلاف راغللو، کیف یصنعان، نو هغوی څه وکړي؟ توجه مه دی؟ خپل منځو کې اختلاف راغللو، امام هم نه دی موجود، اوس څه وکړي؟ هغوی باندې ذمهداري څه رسي؟ مولا دی څه دغو اردو کاسو باندې واجبه دی څه خپل ځای کې وکسي، څه هغه علم دین کې تفقه حاصل کړی دی، علم یې حاصل کړی دی، هغه ته مراجعه وکړي. یا امام هغه کس هغه دین کې تفقه حاصل کړی دی، هغه طرف ته رجوع وکړله، هغه یو حکم متصادر کړلو، هغه حکم په متعلق دوی ته څه پکار دی؟ مولا دوی ته کوم یو حکم د هغه کس هغه دین کې تفقه حاصل کړی دی، هغه عالم دین دی، هغه مجتهد زمان دی، هغه کوم یو حکم صادر کو، هغه حکم ایمو طرف نه هم دی. کچېرې دغو دو کسانو کې یو کس هغه حکم رد کړلو، گویا دی ایمو حکم رد کړلو. والراد علینا راد الله، چا څه مو رد کړلو هغه خدای رد کړلو. والراد الله فی حد شرک، و چوک څه خدای رد کی، چا څه خدای حکم رد کړلو هغه شرک وکړلو. معمولی خبره نه دی، مجتهد په خلاف هر چوک را پوسی خپل نجس شبې ته حرکات ورکوي، مجتهد خلاف خبره کوله شرک ته انسان رسوي، مجتهد په خلاف خبره مشرک انسان جوړوي. بس مجتهد معمولی شخصیت نه دی، دا پیغمبر طرف نه منصوب دی، امام طرف نه منصوب دی. سوچا مجتهد فیصله رد کړله هغه مشرک الزمان دی. هیڅ کله تا چوک دا اجازات نشي درکولی څه هر څه د ژبې کې راشي و ته اخ شخصیت په متعلق وایه، څهغه حافظا لدینه، څهغه تا ته دین وساتلو. کچېرې نن رهبر نه وی، د علي زوی سید علي سیستاني نه وی، نن به کربلا نه وه، نن به شام نه و. هغه داعش څه هغوی ټارګېټ هغوی هدف مکه نیولې وه، څه مکې حده پورې به څو، کربلا به ډنګوو، زینب کبرا هغه عظیم زیارت به ډنګوو، مکه به ډنګوو. اما سید علي سیستاني بزرګوار میدان ته راغللو، د علي زهرا زوی سید علي خامنه‌ای میدان ته راغللو. مکه خو ډېره وړیا خبره وه، ابتدایي ځای کې شام کې هغوی داسې نجس شکستې ورکړلو، هغوی نجس وجود به اخري وخته پورې اخري نسل پورې دغه شکست یاد ساتي. هغوی ذهن و ګمان کې به هم بیا د پاک و مقدس سرزمین ته سوچ و فکر کې به هم خبره را نشي. حزب فقط حزب الهی، حزب فقط حزب الهی، رهبر کے فرمان پر جانی قربان ہے، رهبر کے فرمان پر جانی قربان ہے، رهبر تیرا ایک اشارہ حاصل حاصل رهبر تیرا ایک اشارہ حاصل نن حقیقی وارث د زمانه چختان د زهرا زوی خامنه‌ای دی، حقیقی وارث د دغ دین زهرا زوی سیستانی دی، مغوی حافظا لدینه دی. بس ما نور عرض هم کوونکي خو ټایم ډېر زیات تېر شولو، معذرت هم غواړم، زه خپل ټایم نه لږ زیات لاړم. همدې خبرو باندې زه خپل تقریر اختتام کوم.